اختر د خوشحالو نوم دی او کله چې هم د اختر موقع وي نو په ټوله نړۍ کې مسلمانان د اختر خوشحالۍ ډیر په مذهبي عقیدت او احترام سره مانځي. د روژې ټوله میاشت عبادت نه پس د اختر موقع راشي او مسلمانان په کلاو زړه د اختر خوشحالۍ ومانځي. اختر ته چې ورځې نږدې شي نو په بازارونو او مارکیټونو کې رشت سیوا شي او خلک د خپل ځان او خپل ماشومانو لپاره د اختر سوداګانې کوي. هسې خو د کپړو او پیدارونو په ټولو دکانونو کې رشت سیوا وي، ولې د اختر په موقع د پیښورو سپلو په دکانونو رشت د لیدو وړ وي. دا دکان هم د پیښورو سپلو دکان دی او په ګڼ شمېر کې خلک د اختر لپاره پیښوري سپلای اخلي. دا ډېر مشهور دي، خلک ډېر زیات خوښوي. نو د رشت تاسو وینئ ټول خلک راغلي دي اختر خوشحالۍ لپاره دغه کوي، ځان سپلای اخلي. موږ هم واړه راوستي اختر مناوو. پیښوري سپلای خو دا دی چې پایدار ډېر دي، سرمنده او خمزاري سپلای ته پکې هر څه کولی شي. پدې کې مطلب ته پکې که فرض کا لامبلی شي پکې نو هم پکې لامبلی شي، ته پدې کې گیم کولی شي. سپلای شلیدل نوم دا نه لري. یاره زمونږ علاقه خو دلته سیندونه او دغه مونږ په دې کې په دې سیندونو کې هم ګرځو، خرابېږي نه او کپنې دغه خو یو بیره لمدې شي جو بله ورځ بیا خرابېږي او پایدار نه وي. دا پایدار سپلای په دې وجه مونږ ډېر لرو. د پیښورو سپلو دا دکاندار وایي چې پیښوري سپلای اوس هم خلک په لوی کچ خوښوي او اوس پکې نوي نوي ډیزاینونه هم جوړوي، ولې د خام مال نرخونو لوړېدو او لوډ شیډینګ له وجې د تیر وختونو په نسبت نرخونه قدرې سیوا شوي، ولې بیا هم خلک اخلي. الحمدلله په دې کې ډیزاین ډېر زیات شوي دي او د ډیزاین په مناسبت سره چې کوم دی خامخا به ریټ سیوا کېږي. و زموږ سره په دې کې داسې ډیزاینونه راغلي چې د ګلا کپنۍ والا هم هغه پیل کړي دي. کپنۍ والا هم راشي هغوی هغه حیران شي چې یار دا تاسو په لاس نه جوړ کړي او نه مني. څوک یقین نه کوي چې یار دا په لاس جوړ شوی دی او الحمدلله کاریګر دومره تېز شوي دي چې د کپنو والا سیوا کار کوي. پیښوري سپلای د پښتنو د کلتور یو مهمه برخه ده او نه صرف په پښتونخوا بلکې د نورو صوبو خلک یې هم خوښوي. او بیا د اختر په موقع خو د هر سړي کوشش وي چې د شلوار قمیص سره پیښوري سپلای خامخا پخپو کړي. که څه هم د وخت تېرېدو سره په جامه پایزار کې جدت راځي، ولې د پیښوري سپلای په سلونو کاله زوړ تاریخ او شکل اوس هم خپله ځانګړتیا په ګوته کوي. عمران دریاب، خیبر نیوز، مالکند.